دا تعریف د علم په حصول صورت شی فی العقل نه وکړ. علم چاته وایي؟ حصول د صورت شی د پاکل کې چې وجه خو مخکې ویلې چې دا تعریف د علم مونږ په حصول صورت شی فی العقل چې شی حاصلی پاکل کې صورت دا تعریف منو وکړ. یو وجه دا ده پکې چې دا تعریف به جامع نشي لپاره د افراد خپلو دینه به وځي علم په جزئیات او مادیو چې کوم مادي جزئیات دي چې ماده لري لکه زید امر اسمان زمکا ونه بوټي دا جزئیات مادي دي دا به وځي ولی ځکه تا خو علم تعریف دا کړی ده چې حصول صورت شی فی العقل چې صورت شی عقل کې راشي دا ماده چې دا صور دي جزئیات مادیو دا خو عقل کې نه راځي ځکه عقل خو مجرد ده نور ده صور دي جزئیات مادیو خو مادیات دي لکه زید ماده ده صورت ماده ده ځکه حصول به انفسها ده یعنی ذهن کې چې شی حاصلېږي په اعتبار د نفس مایت خارجي سره خارج کې زید ماده ده نه صورت ماده ده اما مادي شی عقل کې نه راځي ځکه مادي شی خو تقسیم قبلې ماده له وجه چا کې چې ماده تقسیم قبلې لکه پانی دي دیوال دا غټي دي ته زین دا ټول مادیات دي ماده تقسیم قبلې نه به دا صورتونه د جزئیات مادیو دا خو تقسیم قبلې ا تقسیم په حال کې مستلزم د تقسیم د محل لره دا خو عقل تقسیم قبول کی عقل خو مجرد د نور ده اما دینه پاک ته او تقسیم نه قبلې دا تعریف چې تاسو کړو د علم چې حصول صورت شی فی العقل دا حاصل دل دی یو معنا مصدری ده په چې دا منتزعی چانه صورت شی فی العقل یعنی صورت شی عقل کې راشي هغه نه حاصل دل منتزعی چې شی او ظرف کې راشي خو حاصل شي کنه حصول تر منتزعی حصول صورت شی فی العقل دا مزکه نه وکړي چې دا تعریف جامع نشي او به علم په جزئیات مادیو چې کوم دا جزئیات مادي دي اسمانونو ازمکه زیاده مرتض دا مادي ورشن دا به وځي چې کدا صورت عقل کې نه راځي بلکې دا خو قواو کې راځي آلاتو کې راځي دا عقل پر قوا دي کنه هیڅ مشترک تا خیال دا دغه قوتونو کې دا صورتونه پراته دا مادوال عقل کې نه راځي ځکه عقل خو مجرد ده اما مادي په مجرد کې نه راځي نو دا مادیات او صورتونه چې دا ټول مادي دي بنا په حصول بیان فسها چې شی خارج کې ماده ای صورت په ماده ای حصول بیان فسها ده یعنی نفس شی ذهن ته راځي نو چې خارج کې زید ماده ده خو صورت ماده ده او دا عقل کې راتلای نشي ځکه مادي شی تقسیم قبلې ماده له وجه هر ماده تقسیم قبلې ادا عقل خو مجرد ده او تقسیم نه قبلې نو کده کې دا مادي صورتونه راشي بیا خو تقسیم قبلې تقسیم په حال کې مستلزم ده تقسیم د محل لره بیا خو عقل تقسیم قبول کی عقل خو مجرد ده او قابل تقسیم ده نه ځکه قبول تقسیم پر قابلیت دا د مادي صفت ده مجرد کې دا نه راځي اچ قابلیت نه اګه استعداد نه دي تقسیم هغه ماده نه لکن هغه نور ده استعداد نشته استعداد د تقسیم د خو مادي صفت ده نو علم په جزئیات مادیه او وته دې تعریف ته علم نه چې حصول صورت شی فی العقل ځکه صور د جزئیات مادیه او عقل کې نه راځي تعریف جامع نشي ولانه يخرج عنه العلم بالجزئيات الماديه کدا زور تعریف صحیح به اوزي علم په جزئیات ماديه او طالبات عندما يقول بارتسام صورها في القواي والآلات
عند من یقولو. پنځ دی هغه چا چې اوای به اقتسام سوریا چې دا سور دی جزئیات مادیو دا منتقش دي فل قوای ولالات دا قوا والاتو کې دي. اصل کې دوه مذهب دي. یو مذهب دا چې عالم عقل ده فقط خدا صورتونه کله عقل ته ورځي لکه کلیات صورتونه چې دا مجرد دي ایا د جزئیات مجرده او صورتونه لکه عقول نفوس. عالم صرف عقل ده ځکه دا مجرد ده نور ده دا عالم کې ده. عالم شرط ده کې استا تجرید دا حواس دي قوا دا نه دي عالمان. نو عالم صرف عقل ده په دومره ده چې دا کلیات صورتونه د جزئیات مجرده او صورتونه دا خو عقل کې راځي. دا عقل مجرد ده کلیات مجرد دي جزئیات مجرده مجرد دي نو صورتونه التراتلاش خدا ماده ول صورتونه لکه اسمان زو کته دا صورتونه د ماده خو ماده ای دا عقل کې نه راځي بلکې دا قوا آلاتو کې راځي. او عالم صرف عقل ده یو قول ده. دوم قول ده چې نه عقل عالم ده قوا عالمان دي. عقل عالم ده خو د کلیات عالم ده د جزئیات مجرده عالم ده. ا صورتونه الته ورځي ا مادیات چې کوم دي د پر ادی باندې عالم عقل نه ده چې دا صورتونه الته نه ورځي اما دوه صورتونه بلکې دی باندې عالم د خواص باطنه دي چې هیڅ مشترک تا خیال دغه کې دارا چې دا صورتونه نو یو کول دا شو چې عالم صرف عقل ده خو کلیات صورتونه د جزئیات مجرده او صورتونه تجرید لوجنه دا عقل کې راځي د مادیات صورتونه دا د قواو کې راځي. بل کول دا چې نه عقل عالم ده دا قوا عالمان دي خو عقل عالم ده د کلیات مجرده او د جزئیات مجرده دا قوتونه چې د مونږ تاسو قوتونه هیڅ مشترک فلان دا عالم ده د مادیاتو. نو مجردات صورتونه عقل کې راځي مادیات صورتونه د قواو کې راځي. ځکه دی ویل چې وځي دینه علم په جزئیات مادیو انما یقولو پنځه هغه چا چې وایي به اقتسام سواریا فل قوای ولالات چې دا منتقش کیږي سور دی جزئیات مادیو فل قوای ولالات دا په قواو کې راځي په آلاتو کې راځي چې سي مشترک تا دا قوتونه دي آلات دي دو کې دا راځي. نو علم په جزئیات مادیو وته کا څنګه دا خو عقل کې نه راځي. اته خو تعریف دا کړی دا حصول صورت شافله کړه چې دا صورت په عقل کې راځي. نو علم په جزئیات مادیو وته ځکه دا عقل کې نه راځي او عالم دا عقل فبدا صورتونه چیرته دا صورتونه فل قوای ولالات دا د قواو کې. نو عالم عقل ده او کلیات صورتونه عقل کې وي دا مادیات صورتونه قوا او آلاتو کې وي ځکه دا قوا آلات دا مادي دي دا صورتم د مادیات وي نو دا د قواو کې راځي. نو عالم د صرف عقل خو صورتونه کله عقل کې وي کله قواو کې. بدا څنګه تعریف علم شه علم خو حصول صورت شه فل عقل وو دا خو عقل کې نه رااله دا قواو کې رااله. جواب دا چې عقل معنا عام ده عقل کې راتل عام دي که عین عقل کې که قریبي عقل تا نو دا کلیات خو عین عقل کې راځي چې دا مجرد دی عقل مجرد ده دا نور مادیات صورتونه دا عقل کې دی په دې معنی چې قریب دی عقل ته چې دا آلاتو کې راځي او آله دی عقل چې مشترک تو دی خیال دا عقل ته نږدې دي کنه. نو دا ټول فل عقل حکم کې شو
تا کوی عقل کې رااله چوک عقل کې رااله چوک عقل کې نږدې رااله ابا دې راځي وای چې نه کلیات عالم عقل دا د جزئیات مجرد او د مادیات عالم قوا دي بیا خو سوال نشته ځکه کلیات علم خو عقل کې رااله ا صورتونه خو عقل کې رااله عقل عالم ده جزئیات مجرده او صورتونه عقل کې رااله عالم ده کلیات مجرد دي جزئیات مجرده مجرد دي لکه وکول دا خدای له سنبال شه ادا مادیات څه دي دا د آلاتو کې راځي او آلات عالمان دي تایسی مشترک تو خیال دو دا عالمان دي یعنی اصل چې مشترک عالم ده خیال خزانه دو عالمان یو منل عقل عالم ده او دې کې د کلیات صورتونه راځي جزئیات مجرده او صورتونه راځي اقوا عالمان دي او دې کې د مادیات صورتونه راځي لکه دوه خپل ماده دي قوتونه دي دماغي قوتونه دي دا صورتونه دي مادیات هم ماده دي نو ماده په ماده کې راتلای شي په دغه مذهب اعتراض نشته په دې اول خو اعتراض ده چې تیلم حصول صورت شایفله کوي وای چې عقل کې ورایي نو د مادیات صورتونه خو عقل کې نه راځي کلیات صورتونه عقل کې راځي جزئیات ورخو نه راځي مادیات ول چا کې راځي آلات او قواو کې راځي عقل کې هنر आले اته تعریف دا کړی دا حصول صورت شایفله کل چیرم چاته وای چې صورت شه عقل کې راشي نو ټیک ته کلیات صورتونه خو عقل کې رااله جزئیات مجرده او صورتونه عقل کې رااله دا مجرد دا کلیات مجرد دي جزئیات مجرده او کل دا مجرد دي دا عقل کې رااله دا ټیک شو دا مادیات صورتونه چي دي چې زید مربکر تزن دا هنر راځي عقل کې ځکه عقل مجرد د دو مادي دي او مادي خو مجرد کې نه راځي ولې مجرد نه تقسیمېږي او مادي تقسیمېږي نو کدا عقل کې راځي به دا مادي شه تقسیمېږي به عقل تقسیم شي نو لازم بشي قلب د عقل په مادي ځکه دغه به تقسیم راځي کنه دغه به استعداد د تقسیم راځي اچھا کې استعداد د تقسیم خو مادي به خو بدای مادي شي دا عقل کې نه راځي دا ماده ول صورتونه قواو کې راځي خو عالم صرف عقل ده نو په دغه مذهب اعتراض شو چې لکه عالم عقل ده کلیات صورتونه خو عقل کې دي د مادیات صورتونه دا خو قواو کې دي عالم د عقل صرف چې بچا عقل ده مجرد ده کنه دا نور قوتونه خو مادي دي نه دي عالمان ده عالم ده په دغه اعتراض لکه عالم عقل ده اته تعریف دا کړی ده حصول صورت تی شای فلکل چې دا صورت په عقل کې راځي نو کلیات صورتونه خو عقل کې رااله دا مادیات صورتونه دا خو عقل کې نه راځي ځکه تقسیمي کې به خو عقل تقسیم شي به لازم شي کل د مجرد په مادي هغه د قوا او آلاتو کې راځي چې کوم کته دار شیزونه دي اسم مشترک خیال دی کې دا صورتونه د مادیات راځي ځکه عام مادي دي دا صورتونه مادي دي دا په کې راتلای شي مادي په مادي کې راتلای شي ځکه هم مادي تقسیم قبلې بل مادي تقسیم قبلې هاي کې چې بدی نشته عالم صرف عقل ده نو په دغه مذهب اعتراض چې دا عالم عقل ده اته ویلو چې علم وای صورت تفصیل عقل نو دا نه خدای علم په جزئیات مادیه وته چې جزئیات مادیه او صورتونه دا خو په عقل کې نه دا خو په قواو کې ها کلیات صورتونه عقل کې وي دواړه مجرد دي جزئیات مجرده او صورتونه عقل کې وي مجرد دي راتلای شي په د مادیات صورتونه چې تاسو مونږ یو دا خو عقل کې نه راځي ځکه دا خو تقسیمي کې به عقل تقسیم شي دا کته راځي په دې حواسو کې راځي نو عالم عقل دا دا صورتونه خو عقل کې نه راغله دا خو قوتو کې راغله لاندې راغله کته مرتبه کې راغله او تا خو ویلو چې علم وای حصول صورت شه فلاکل چې عقل کې وي دا عقل کې نه راغله دا صورتونه دا قواو کې راغله او عقل دا عالم خو عقل دا او تا تعریف دا کړو چې صورت فی العقل ته علم وایي نه دا خو عقل کې نه رااله دا قواو کې رااله او دا علم دا که عقل کې راغله دا علم ده
اکه دا جزئیات او مادیو کې دا قواو کې کم صورتونه راغلي دي د مادیاتو دا علم ده دواړه علم یو په کلیاتو علم ده کنه په جزئیاتو مجرد بل په مادیاتو علم ده جواب څه ده چې عقل نه معنا عام مراد ده ما چې ویلو چې علم حصول صورت شیفی عقل چې صورت عقل کې راځي دینه عام معنا مراد ده که عقل کې وی اکه قریب عقل ته نو چوخو عقل کې رااله کلیات او صورتونه جزئیات او مجرد او صورتونه دا مادیات او صورتونه خو د قوا او کې رااله دام عقل کې دي یعنی قریب عقل ته دي کنه دا عقل کې دي یا جواب دا چې عقل نه عام معنا مراد ده که عقلی اکه اعلی دی عقلی الته چې ما ویل دي چې علم صورت یا صرف فلا عقل ته وای دلته عقل نه عام معنا مراد ده که عقلی اکه اعلی دی عقلی ټول ته عقل ویل دي مجازن نو کلیات صورتونه عقل کې دي ادا مادیات صورتونه دا په آلاتو دی عقل کې دي ادا ټول عقل ده عقل نه عام معنا ځاخنه که عقلی اکه اعلی دی عقلی نو دا مادو ول صورتونه دا په آلاتو کې دي په دې اسم مشترک وغیرہ دغه کې دي ځکه دا مادیات دي دا مادیات صورتونه مادیات دي نو مادي په مادي کې راتلای شي خدا عقل ده ځکه عقل نه ما مراد عام ده که عقلی اک اعلی دی عقلی دواړه عقل ده نو بس دا علم هم ده عقل کې مراله خو عقل معنا مې عام وکړه چې که عقلی اک اعلی دی عقلی دا بل جواب شو خاجی خو بعض خلک داسې وایي چې عقل عالم ده ادا قوا عالم نه دی عقل عالم ده فقط ادا قوتونه چي دي نه بعض داسې وایي چې عقل عالم ده قوتونه عالم دي بدوړ عالم دي به هیڅ اعتراض نشته عقل عالم ده په کلیات او مجردات باندې دا صورتونه عقل کې راځي دا فی عقل ټیک شو ادا مادیات صورتونه دا په حواسو کې راځي ادا عالمان دي دا سوال وارد نشو سره کله عقل کې خدا مادیات صورتونه نه راځي او علم خدا اته هو علم صورت ته فی عقل وای هغه صورت چې عقل کې وي نو عقل کې خالی کلیات صورتونه دي دا خو علم شو دا حواسو کې چې کوم صورتونه راځي هغه عالمان دي دا خو عقل کې نه درغلای نو مونږ وایو چې بل مذهب دا په بل مذهب بنا ده یو مذهب خدا ده چې عقل عالم ده خو بیا صورتونه عام دي کا عقل کې کا قریب عقل کې یا عقل عام ده کا کې کتنی کو حکمنی یعنی کا عقل یا کا قریب عقل ته دا حالاتم قریب عقل ته دا د عقل په دایره کې رااله یا دا څه وایو چې دلته کلام په بل مذهب مبني ده بل مذهب دا حکم او چې عقل عالم ده ادا قوا عالمان دي ځان ته زنده دو عالمان فعقل عالم د کلیاتو د جزئیاتو مجرد او هغه صورتونه عقل کې راځي ادا حواس دي کته دا عالمان دي په جزئیاتو مادیو مزه صورتونه دو کې راځي فلا اشکال ولا جواب سوال تل سره ضرورت نشته چې دا عقل عالم د صورتونه خو نه دی راغلي الکه عقل عالم د خو په کلیات عالم ده په جزئیات مجرد عالم ده هغه مجرد دي دا مجرد بس دا خو د سره دي کنه هغه عقل کې دي بس حصول صورت شفیع عقل شکنه ابا کی مادیات صورتونه هغه باندې عالم عقل نه ده هغه باندې عالم هوا قوا دي دا قوتونه چې دماغو کې دي هیڅ مشترک دا عالمان دي په دې مادیاتو دا صورتونه دوه خاطر دي دا په دوه کې اصل دي عقل خلاصره په دوه عالم دانه چې پیدا وای چې عقل په عالم د صورتونه او عقل خاطر نه درغلي عقل نه د عالم کنه عقل خو په کلیات عالم ده او په جزئیات مجرد عالم ده هغه دوه خاطر دي چې کوم مادیات په عقل باندې هغه باندې عقل عالم نه ده هغه باندې عقل د قوتونه دي او هغه صورتونه د مادیات بیا دوه کې پراته دي خلاص
ولانه يخرج عن العلم بل دا تعریف نه ده چې حصول صورت شی فی العقل ځکه وځي دین علم یعنی کدا تعریف صحیح شي به وځي دین علم په جزئیات مادیه او وتالي باطل فالمقدمه خالی والے باطل علم په جزئیات مادیه او مشتا دلیل ملازمه دا به ولي وځي چې مادیات او صورتونه خو عقل کې نه راځي ځکه مادي صورت مادي تقسیمیږي عقل مجرد نه تقسیمیږي نو کدا عقل کې راځي بیا تقسیم په حال کې مستلزم د تقسیم د محل لره بیا به عقل تقسیم شي بیا به عقل کې استعداد د تقسیم راشي استعداد خو د مادي صفت ده بیا به عقل مجرد نشي مادي بشي او طالباتن ان د من یقولو دغه د سوال کې چېرې کایله په جزات مادیو نه وځي کنه ټیک ته دا عقل کې نشته فعقل عالم نه ده کنه په مادیاتو نه ده عالم عقل خو خالی په کلیات عالم ده په جزئیات مجرد ده بس هغه عقل کې پراته دي عقل عالم هم دا صورتونه الته دي باقي ته علم په جزئیات مادیو دا صورتونه عقل کې نشته خو نه دي عقل عالم هم نه ده په دوه باندې کنه دا وینه عقل عالم ده اند من یقولو پنځ دی هغه چا چې وایي چې عالم عقل ده خو به ارتسام سوره فی القوای ولالات په دا صورتونه د مادیاتو دا په قوتونو په آلاتو کې راځي او عالم د عقل او چې عالم عقل شو دا صورتونه د مادیاتو په قوا آلاتو کې راځي خو عقل کې نه راځي کنه عالم عقل دا ارا نغل په عقل کې اوس اعتراض جوړ شو چې دا صورتونه د مادیاتو په قوا او په آلاتو کې راځي عالم د عقل دا هو عقل کې نه راځي اته هو علم صورت اصله فی العقل ته وایي وہ سوال پورش جواب یې دا جوابونه هغه شو ټیک ټاک عالم دا خو مونږ چې وایو چې علم چاته وایي صورت فی العقل دینه مراد عام ده کا عقلی کا اعلی دی عقلی کا عقل کیا کا اعلی کی مطلب مادیات او صورتونه په آلاتو کې پراته دي بس دا عقل کې سره نږدې ولګي کنه عقل عامه معنا مراد ده ک عقل یا ک قریب عقل دی نو بس دا خواص قریب عقل ته دي بس دوه کې راځي بس دا عقل کې راځي کنه یا جواب دا ده چې عقل نه عامه معنا مراد ده عقل حقیقتنی کو حکمنی یا خو عقل حقیقتن حقیقي عقل کې راځي لکه کلیات او صورتونه جزئیات مجرده او صورتونه یا حکمن عقلی چې دا قوا دي دا قوام حکمان عقل دا په حکم دی عقل کې دی بس دا عقل کې رااله کدا مادیات صورتونه قواو کې رااله دا مونږ وايي چې عقل کې رااله ځکه عقل عام دا حقیقت نه کو حکمانی یا جواب ببلو کې پټ څنګه علم په جزات مادیو نه وځي ولې عقل عالم دی کلیات دا عقل کې دی مادیات باندې عقل نه دی عالم نو کنه یو عقل کې نه دی عقل په عالم نه کنه په مادیات باندې عالم قوا دي حواس باطنه دي او بیا عقل بس هغه باندې هغه عالمان دي هغه صورتونه الته پراته دي عقل کې دی نه کنه عقل ته عالم نه وای په مادیات عقل عالم دی خالق کلیات او جزئیات مجرد مده صورتونه الته دي او د په عالم ده مادیات صورتونه هغه باندې عالم حواس دي دا صورتونه دي حواسو کې اوس وایي ومطلق الصورت الحاضره عند المدرك ومطلق الصورت الحاضره دا ضمیر یا راجع د علم ته وهو دا مطلق علم دا مطلق علم مطلق الصورت الحاضره عند المدرك دا دی مطلق علم تعریف کوي مطلق علم خو عام ده کنه حصولی ته وای حضوری ته وای بیا حضوری قدیم ته وای حدیث ته وای بیا حضوری قدیم ته وای حدیث ته وای ټول ته وای نو دا ضمیر هو مطلق صورت دا مطلق علم تراجه ده چې په متن کې ذکر ده دا دی مطلق علم تعریف ده و سوال ده چرا مقسم مطلق علم نه ده بیا مقسم خو علم حصولی ده نو قاعده فائدہ ده چې کوم شی مقسم خو هغه معرفي نو مقسم خو دلته علم حصولی ده تاسو لم کې ویل چې علم حصولی مقسم ده
به چې تعریف کیا او چې کوم مقسم یې هغه معرفي خو بیا خو دل میں حصولی تعریف پکار ده چې عام مقسم ده به ته مطلق علم تعریف ولکه و مطلق صورت الحاضرة عند المدرک دا مطلق علم دا مطلق کی صورت توای الحاضرة عند المدرک هغه ځان ته خبرې دي چې مقسم حصولی دا تصور تصدیق پاره به خو تعریف هم د مقسم پکاري چې حصولی ده به مطلق علم تعریف ته ولکه دا سوال ده جواب دا ده چې مطلق علم تعریف ځکه کوي چې مطلق علم هم مقسم ده مجازن ځکه حکم د فرد دا حکم کلی پر مجازن حکم د زید دا حکم د انسان د مجازن نو چې علم حصولی مقسم ده هم مطلق علم مقسم شي ځکه حصولی د مطلق علم فرد ده کنه چې فرد محکوم نه بذاتی نو کلی محکوم نه بلا رضی ځکه فرد هم کلی نه عبارت دي او سره د قاعده زیاده نو دا د مطلق علم تعریف ده اگر که ټیک ته مقسم خو حصولی ده او دا مطلق علم خو کلی ده او حکم د فرد دا حکم د کلی مجازن نو دا د مطلق علم تم زمين راځي کړ دا مطلق علم تعریف ده یا دیو جنا چې خاص کی تقسیم دا عام کی تقسیم کړه نو چې خاص علم حصولی موږ تقسیم کړه دا او عام هم تقسیم شي خو مجازن ځکه د فرد حکم دی کلی حکم شي نو دا مطلق علم ته زمين راځي ده یا دا وجه ده یا دا وجه ده چې ټیک ته مقسم حصولی ده خدا خورا تحقیقی ده چې مقسم علم حصولی ده اب بعض مذهب خدا د منطقيانو کنه چې مقسم مطلق علم ده نو دا ضمیر مطلق علم تراجه ده ځکه مقسم اندل بعض مطلق علم و هو دا مطلق علم مطلق صورت الحاضرة عند المدرک دا مطلق صورت ته وایي الحاضرة چې متحقق کی عند المدرک پنځ دی عالم او سوال ده چې دا د مطلق علم تعریف نه ده ځکه مطلق علم حصولی ته وایي حضوری ته وایي بیا حصولی قدیم ته وایي حادث ته وایي حضوری قدیم ته وایي د علم د واجب ترا حادث ته وایي د علم د نفس ناطقه په ذات په صفات اته تعریف کړه په صورت سره مطلق صورت صورت خو خاص ده خلیل میں حصولی ته وایي حضوری ته نه وایي نو لازم چې تفسیر دی عام بالخاص والطالبات ته تفسیر دی عام بالخاص ده ځکه چې ته تعریف دی مطلق علم کې تعریف چې مطلق علم کې دا مطلق علم حضوری ته وایي حصولی ته وایي نو حضوری کو صورت نه واسطه حصولی کی صورت واسطه اته تعریف کړه په مطلق صورت سره صورت خو علم حصولی کی دا خاص ده نو لازم چې تعریف عام بالخاص و طالباتینو ځکه خاص خو خفي وي کیدونه ډیری کنه عام هو جلی وي نو لازم چې تعریف ته اجلا په خفي حالانکه تعریف اجلا په کار ده ځکه دا اعلی د معرفت دي کنه دا اجلا په کار ده تعریف په خاص نه کیږي او خفي وي جواب دادا چا تا خو ټیک ته تعریف ته مطلق علم ده او ما تعریف په صورت کړه ده الصورت خو صورت په معنا د نفس شای سره ده بنا په حصول بیان فسیا ځکه صورت ته نفس شای صورت ته نفس زید ده نو صورت نه مراد عین شای بنا په حصول بیان فسیا چې صورت متحد زی صورت سره نو صورت ته زید ده اتا صورت ته نو صورت مراد عین شای ده کنه الشای به عام ده که عین شای وی حاضری لکه علم حضوری کې عین شای حاضری پالاکه د عینیت حاضری یا پالاکه د ناتیت حاضری یا پالاکه د معلولیت حاضری
دا شای دا معلوم خپل حاضری یا عینیت له وجه حاضری عالم پر اثر عینی یا عالم پر ناتی یا عالم پر معلولی دا شای دا معلوم نو صورت په معنا د مطلق شای سره ا مطلق شای عام ده بیا که عین شای یا که صورت شي شیته شای و یا صورت ته شای وای نو چې عین شای حاضری لکه علم حضوری کې فلکه د عالیت انیت یا ناتیت اکا صورت حاضری لکه علم حصولی کې دواړو ته ورله بین دل مدرک ما ویل دي مدرک عالم ته وای عالم عام ده که واجب تعالی لکه علم له واجب تعالی حضوری ده اکا مدرک ممکنی لکه علم د ممکناتو چې کول اشاره دي یا د تاسو موږ نفوس نه تکړه دا تعریف عام شامل شه ټول اقسام د علم ته حصولی ته ورله حضوری ته ورله علم د واجب تعالی ته ورله مدرک ته مراد عالم واجب تعالی ممکن ته ورله عام مدرک دي کنه ممکنات او کل د نفوس او سوال ده چیرې کدا تعریف کتابی دی سورۃ الحاضرہ نو حاضر خود ته وای چې نفس شای حاضری نو دنه حصول وته ځکه ته حاضر ویل دي حاضر خو علم حضوری کې شیخ خپل حاضری علم حضوری کې خوشای نه حاضر صورتي چاته حاصل وای نه حاضر انا ته تعریف دي نه کړه په صورت حاضرہ سره حضور خو علم حضوری کی نه علم حضوری کی جواب دادا چې حاضر په معنا د متحقق سره ده صورت په معنا د شایده که نفس شای که صورتی نفس شای لکه حضوری کی عینیت یا ناتیت یا عینیت معلولیت له وجه نفس شای که صورتی لکه علم حضوری کی الحاضرة المتحققة نو حاضر ضد حصول نه ده چې خالی علم حضوری ته وایي چې تسوال وکړي چې تا تعریف کې حضور ویل ده حاضره حاضر خو په علم حضوری کې استعمالېږي علم حضوری کې حصول استعمالېږي حضور په نفس شي کې استعمالېږي حصول په صورت کې استعمالېږي نو تا حاضر ویل ده چې نفس شي حاضری نو دا علم حضوری کې ده علم حصولی بیا وته نو جواب ده چې الحاضر به معنا متحقق وي بیا که عین شای متحقق کی لکه علم حضوری کی که صورت متحقق کی لکه علم حضوری کی دواړو ته ورله بیا ما ویلو ان المدرک پنځ دی عالم مدرک په عام ده کوم ممکنه لکه علم ممکنات ممکنات په عام دي کو کلی شرعي کته سم نفوس نه تکي ده علم ممکنات اکه مدرک واجب تعالی لکه علم واجب تعالی نو معرف مطلق علم التعریف هم مطلق علم تعریف ټول اقسام ته شامل ده بس